السلام علیکم. تاسو جے 91 نیوز ګورئ او زه یم ارشد خان. په کورم ضلع کې د تیرې شپږو ورځو نه یو جنګ روان دی د قبیلو ترمنځ چې پکې تر اوسه پورې د 35 نه زیات کسان چې کوم دی هغه مړه دي او بې شمېره کسان پکې ژوبل شوي دي. د دغه جنګ د دغه تنازعې حوالې سره د کورم عوامو د امن غوښتونکو خلکو د پشاور پریس کلب مخې ته باقاعده یو احتجاج جاری کړی دی. یو کیمپ یې لګولی دی د هغه ځای امن دپاره. د دې احتجاج د دې کیمپ بنیادی مقصد څه دی، غوښتنې څه ده او هلته به امن راځي څنګه او کومو خلکو پکې شرکت کړی دی، دا ټول هر څه ته په دې ننني پروګرام کې درښیو. راځئ موږ سره. جی کتونکو دې وخت کې ما سره د نیشنل ډیموکریټک چې کوم صوبایي صدر ده میډم را سره موجود ده او په ضلع کورم کې چې کوم یو جنګ روان دی د قبایلو ترمنځ او په هغې کې چې کوم دی تر اوسه پورې د 35 نه زیات کسان چې کوم دی کې مړه دي او تقریبا بې شمېره کسان هغې کې چې کوم دی ژوبل شوي دي. دغې حوالې سره د پشاور پریس کلب مخې ته یو احتجاج چې کوم دی جاری دی، یو کیمپ لګېدلی دی د امن دپاره، د دغه ځای د امن دپاره. میډم هم په دې کې شرکت کړی دی. هغې سره به هغې نه به تپوسونه کوو چې په کم نظر باندې دې واقع ته ګوري. میډم ټول ناول ستاسو ډېره شکریه. السلام علیکم. ستاسو شکریه. میډم دا راته ووایي په کوم ارادو باندې او مقصد باندې تاسو په دې پروټیسټ کې شرکت کړی؟ ګورئ دا خو امن دپاره خلک راغونډ شوي دي د کورمونه او هغوی خپل اواز په کورمو کې وکتل چې نه حکومت ورله اټینشن ورکوي، نه ورته وفاقي حکومت او نه ورته صوبایي حکومت اټینشن ورکوي. 15-16 ورځو نه هلته کې وینه بهیږي د بې ګناه خلکو او حکومت خاموشه دی. نو دلته دا ځوانان راغونډ شوي دي چې د حکومت که نشي اورېدی چې دلته خو واوري که نه. نو زه ورڅخه سالیډارټي له راغلی یم ځکه چې د حق خبره ده، د امن خبره ده او دا زموږ د بچو د مستقبل خبره ده. د کورمو کې دا هر کال دا کیسه کیږي او حکومت داسې بهیو کوي چې اړو څه شته دی نه یا بې بسه دي. نو د دې حکومت د بې بسۍ نه یې راوباسلو له موږ دلته جمع یو چې تاسو به اکشن الی. دا چې دومره قیمتي خلک شهیدان شلل نو د دې ذمهواري هم په دې حکومت ته. ٹھیک شو. میډم دا راته ووایي یو سایډ ته که موږ وګورو موږ دا وایو چې کوم زموږ اسټبلیشمنټ دی یا کوم سیکیورټي ادارې دي هغه داسې قسمه امن کې یا داسې قسمه اپریشنز وغیره یا داسې قسمه وسلو کې د هغې پارټیسپیشن نه کوي، مداخلت یې نه کوي. بل سایډ ته موږ غواړو چې هغه خلک راشي او موږ ته امن راکړي او هغه مداخلت وکړي. ستاسو مطالبه څه ده اصل کې؟ ګورئ د دی خو بیسیک مطالبه ده د کورمو خلکو چې په د خپل خاورې باندې امن غواړي او دا چې څومره کمیشنونه جوړ شوي دي د هغې په فیصلو د عمل وشي. ټیک شو. خو هر ځل فیصلې باندې عمل نه کیږي او نوې جنګ پې تپلې کیږي. نو زما جنګ وجوهات څه دي؟ د جنګ وجوهات چې کوم دي دا زموږ غلطې پالیسیانې دي. دا د کورمو خلکو چې ګډ بیډ طالبان خلاف ودرېدلي دي نو دا د هغې ورته سزا ورکولو کوشش کوي. دا د ځمکې تنازعات چې کوم جوړیږي یا دیله چې د فرقو دغه شکل ورکول کوي، دا حکومت غواړي چې دلته کې دی یو بل ته مری ته لاس واچوي، کیوس جوړ شي او هلته کې قبضې جوړ شي. دا مونږ نه پرېږدو. دا د انټیلیجنس هم فیلیر دی، ټوټل سیکیورټي هم فیلیر دی. ولې خلک هغه د 15-16 ورځو نه ډزې کیږي او حکومت دومره بې بسه دی چې هغه دا کنټرول کولی نشي. دا ډسټرکټ تاسو غواړئ چې آرمي راشي دلته کې، مطلب زه خو ډسټرکټ ایډمنسټریشن هم ریسپانسبل ساتم. زه دا وایم چې دا د ګډ بیډ طالبانو دا پالیسي ده هم ختمه شي. ټیک شو. او سیکیورټي فیلیر چې کله ومي زه خو هغه خلک اکاونټیبل کول غواړم چې دا څوک فیلیر کې دا اوس هم چې دا دومره کسان مړه شوي دي دا د چا فیلیر خو دی که نه هغه به اکاونټیبل کوي. هغه ځای ایډمنسټریشن چې کوم دی هغوی خو لکه روغه کوي دواړو قبیلو ترمنځ خو هغوی ناکامه دي. نو تاسو څه غواړئ فاینل سټیج څه دی؟ ولې ناکامه دي؟ دا بیا د دی ریزاین کوي که نه چې دومره ناکامه دي نو بیا دی ایډمنسټریشن کې ناست ولې دي. they should all be removed, suspended او خلاف اکشن پکار دی. د دی خلاف چې څو پورې اکشن نه کیږي نو د دې لاسونه ککړ دي په دې هر څه کې. تاسو سپیسیفیک پیغام بالکل اخره کې دا وایي چې پشاور پریس کلب مخې ته کوم احتجاج د کیمپ لګېدلی خصوصي پیغام او د دې پروټیسټ اشاره چاته د مطالبه چا نه کوئ؟ زه خو حکومت نه کوم که نه. حکومت ذمهوار دی. حکومت ذمهوار دی او هغه چې کومه اداره بیا غواړي نو هغه به راغواړي. حکومت ذمہوار دی او
چې فیل شوی دی نو د هغې خلاف د اکشن وشي. دا زخمیانو ته یو دم هلته کې زخمیان راولي هسپتالونو کې چې د هغې علاج وشي. دقسې چې دا چې څه فیلیرز دي د هغې خلاف اکاونټیبلټي پکار ده. بل لارې د کولاو شي چې خلک تللی راتلی شي هغې ته لارې بندې دي. نو دا د دی چې کوم دا 5 ډیمانډز دي چې کمیشنونو فیصلو باندې د عمل وشي. دا زه منلی نشم چې اډمنسټریشن ټوله ذمهواري په خلکو واچوي او وایي چې مونږ خو ناکامه یو ځکه چې خلک مونږ نه پرېږدي. دا اډمنسټریشن اکاونټیبل دی. ډیره شکریہ میډم. تھینک یو.